د مریم علیه السلام تذکره شروع وا. الله تبارک و تعالی فرمای په کله چې ولا فرشتي راغی ورته وي مریم الله تو خوخه کې او پاکه پیدا کې او د ټول عالم په خزو کې تعالی یو خلا یو خایس ترک هغه د تقوا او د ایمان په لحاظ سره. پدې کې علما کرام وی مریم علیه السلام په سو وجوهات باندې غوړه وا. یو خدا چې کله پیدا شونو الله هغه د پاره یو بندوبست داسې وکړو چې هغه عبادت لپاره خوخه کو د بیت المقدس په خدمت کې ولګیدا. دویمه وجه مختلف قسمه میوجات به اغیل راتله چې پته بم نه لګیدا. حضرت زکریا علیه السلام فرمای ان لک هذا دا به موسم میوه ته لکم زین راضی هغه وی دا الله طرف ناراضی. درېمه فائدہ دا چې دی ل چرته یو سړی لاس نه دی وړو الله په دې خپل فضل کو د دې د خېټې نه بچي پیدا کو غم پیغمبر. نو په عالم کې دا یو خزا غوره خزا قابل خزا او الله تخوا پاکه خزا. علماء کرام فرمای وی په معاشره کې کمی خزې زیات افضل تیری شوی دی. نو د دې راجح قول اصح قول دا دی چې په هغه وخت کې کمی خزې په هغه کې ټولو کې افضل خزا مریم علیه السلام و د دین افضل نه و. او د نور احادیث نه دا معلومیږي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی افضل خزو کی وی یو د هغه امت چې کم مریم بیبي و وی د دې امت وی هغه چې د خدیجه رضی الله تعالی عنها دا خدیجه الکبرى خدیجه بن خویلد رضی الله تعالی عنها دا هغه بیبي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دې سره ډېر مینه کړې وا او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پیلنې بیبي او بچی د دین شویو. نو دې سره به ډېر مینه کوله د الله رسول دې ډېر زیات ډاډ ور کړی دی ډېر زیات په تکالیفو کې ور سره ولاړه وا چې کله ابتدایي دور دی نو ټولو کې اول په ایمان وروړي په خزو کې. په بل روایت کې راځي وی په خزو کې افضل خزا د جنتیانو سردار فاطمه بیبی دا او یا افضل خزا پسندیده او چې کم نیازبینه خزا دغه عائشه رضی الله تعالی عنها دا. نو په خپل مقام کې دا هغه خزیدی چې د دې تعریف د الله رسول کړي دی او دا بهترین خزیدی. په روایت کې راځي وی کله چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم عائشه رضی الله تعالی عنها سره نکاح کولا نو په هغه وخت کې د دې عمر شپږ کاله دی چې کله بیا رخصتی کیږي په هغه وخت کې 9 کاله عمر دی. په بعضی کې یو لسم راځي نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ور سره نکاح وکا حق مہر ولا ورک. په روایت کې راځي وی کله چې د الله رسول په اوسکل مرایشی رضی الله تعالی عنها لا ورکنوي هغه او شرمیدا. نو هغه وخت کې چې کمه جنکه وی هغه ورته وی د الله د رسول چې تعالی صدر کې هغه برت کو هغه ته نواغسته. نو په دې وخت کې چې کله دا بیبي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وکنو د دې فائدہ دا و چې امت ته د کور جن او حدیث محفوظ کولو و دا غي حافظم ډیره قوي حافظه. بعض داسې واقعاتو نه معلومیږي چې بچپن نړۍ او خیر بیبي وا مور عائشه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیره مینه وا. دا سیمینا چې روایت کې راځي وي یو ځل د الله رسول نو په هغه وخت کې خدا شانتی رڼاګانې نه وي نو پشپه کې پاسې دا نو لاس والوي د الله رسول خپل لاس جوړو چې وی کته د الله رسول د تهجد منس کولو عبادت کې مشغوله وي زړه می اوس په تسلی شمه کې نشتا. په بل روایت کې راځي وي د شپې پاسې د الله رسول په بستر باندې نو وی ما تجسس کو چې اس نه چرته بل بي بلا نه ایتلی چې مې کته د الله رسول مصلی باندې ولاړو
په بل روایت کې راځي وي یو پیروي د الله رسول په بستر نو جنت البقیع ته تلولته دعاګانې غوستې نو وی ماو کته وی چې نو وی زه دغه د قدمونو په نخو باندې راړم دا سیمینه و ور سره وی کله چې ال تلاړم د الله رسول په عبادت کې مشغوله نو وی زه چراغم نو الله رسول ته وی ته ال ته عبادت لته وی خوي هغه ته وی زما مخ ته یو تور داسې سورې شانته تیر شو نو ډیر مینا به د الله رسول سره کولا عائشه رضی الله تعالی عنها ډیر عجیب اخلاق انک لعلى خلق عظیم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقیات په اعلی مرتبه باندې فائز نو هغه اخلاقیات تربیت کې مرعائشه رضی الله تعالی عنها پاتې شوی دا نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى د اخلاقیات هم د الله رسول د اخلاقیات په شانتي ور کړو قناعت پکې عجیبو قناعت او خزدا د یو بل الټ تضاد دي خزو کی چرته قناعت ناراضی سوای د مرایشی رضی الله تعالی عنها نا یو روایت کې راځي صحیح حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی جهنم کې می خز ډیر زیات وکته صحابه تپوس کوي الله رسول ولی وی د ناشکرۍ د وجنوی د سنا شکر کوي وی د خپل خاون ناشکر کوي وی چې کله ورله سروړي پاغي کې دی قناعت نه کی ناشکریان شروع کی او د مرعائشی رضی الله تعالی عنها صفت ته چې سبا ورته ملو شو ابه واغسته داسې لذیذ خوراکونه نه دی اغستی بنگلې نه دی غوختی الان کې دام نه چینو چې کله د فتوحات وخراغه د سمندرو د سیلاب غنت مال لاتلو سونه براتلا مال غنیمت براتلو خزو د خواهش ظاهرول شو د الله رسول نیازبینه وکغختی او ارسه ولا ورکول واغې نه دی غوښتي قناعت اختیار کړی دی چې څه ورته ملو شوي دي په هغې باندې صبر کړی دی چې کله وسه ښځې داسې راغی د الله رسول له نو منځ کې بیا شفارس کولو چې یا د الله رسوله د دې ښځې دا مسله ده یا د الله رسوله دا ښځه دا وایي دی له دا کار وکې نو هغې شفارسونه به هم پکې کول خو چرتم داسې نه دي ثابت شوي چې یا دې د خپل ځان دپاره څه خواهشات کړي چې کله به د الله رسول وکته چوبه کته خفغان بپیو وی مختلف قسمه داسې حربې به استعمالول چې د الله رسول دا غم څنګه لري شي چې د خوشاله شي د الله رسول په مخ به غم نه برداشت کېدو داسې مینه ور سره ډیره ناشنا مینه ور سره کړې ده اسه خو جنتی خزانه ده غیبت چرته د چا نه دی کړي سړی خزي څنګه کینی یو بل سره هغه کینی دریم ورته په تخته کې او دی چرتم د چا غیبت نه دی کړي نه د چا سپکاوی ویلې دی په زرګونو احادیث د دینه منقول هغه کې چا په سپکاوی نه راځي حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ شاعر رسول ورته وی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم شاعر وو نو په هغه وخت کې حسان بن ثابت سے واقع افق چې کله راغنو د هغه د خلینه داسې الفاظ د دې باره کې وته او کله چې هغه مسله حل شو الله دا براءت آیاتونه را نازلې د دې نه پسته چې کله مجلس ترا غوزه به وته پرېخه یو ځل حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ اشعار وی نو هغه اشعارو کې دا خبره وکا دا غي مطلب دا دی وی د کشان سړی دی وی چې هغه پچا تهمت نه لګي صرف ورته دومره وی خو هغه سړی ته نه چې په مرایشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګیدل هغه تصدیق کړو سو وخت کې سکاسان را پاسې د حسان سے پسې د دې باره کې څه بد ردوي وی نوی بد ور پسې مه وایئ وی حسان صاحب خو شاعر رسول دی وی کفارو له په اشعارو کې جواب ورکړي زما د پیغمبر مدح بیانوي نو دومره هغه ورسره که خو بیا هم پړه کې ورته څه نه دي ساتلي او تر دې چې بل سړی بد وایي هغه هم منې کړي چې د ده بد مه وایه معمولی زموږ وخت ته خبره راورسي یاره وی پلانی در پسې دا خبره کړې ده زه تصدیق نه کوم زه بس د هغه بد ګورم چې کوم ځای کې به ورته کنده کنم خدای دې راله په ګوتو راکړي د ده به ماته حاجت کېږي نه دا چل به نه هغه چل به نه او حالان کې مرعایشي رضی الله تعالی عنها صفت څنګه دی چې چا به په احسان وکړو نو احسان به د چا نه قبلولو خلکو سره به ښېګڼې کولې د عراق نه یو ځل مال لازي د عمر صاحب دور دی یو داسې ډبې شانتي و په هغې هیرې جواهرات لګېدلي نو د مسلمانانو په مشوره باندې مرعایشي رضی الله تعالی عنها ته تحفه که
هغې چې واورېده وی چې دا مال راکو وی الله وی نور مې د عمر او د دې احسانونو ته مکینه چې خلک په ما احسان کوي چا به ولا تحفې تحایف راواستل د هغې په بدل کې به هغې ته مالونه ادا که په یو روایت کې راځي وی داسې خودداري وه پکې او داسې یو عجیبه صفت چې کله د مرض الوفات کې پراته ده په دې وخت کې ابن عباس صاحب راځي هغې تعریفونه شروع کړه چېرې دا خو داسې ښځه ده او دا داسې سخاوت والا وی کاش وی که زه د سره پیدا نه وې کاش چې زما د سره زندگی نه وې په یو روایت کې راځي وي داسې سخي ښځه وی دوه ښځې سخیانې وې یو اسماء بنت ابوبکر یو مور عایشه رضی الله تعالی عنها اسماء بنت ابوبکر داسې سخاوت والا چې څه به ورته ملو شو فورا به صدقه که خو مور عایشه رضی الله تعالی عنها وی دی به مال جمع که د هغې نه بعد به صدقه کولو وی اکثر به اسماء بنت ابوبکر وی دا قرضدارې وه خلکو به ورته وي دومره قرضونه اخلي وی چې په دې نیت باندې قرض والي چې زه به واپس ادا کوم وی الله به د اسباب مهیا کوي وی الله به د اعانت او مدد کوي خو وی چې په دې باندې والي چې قرض والم قرضدار چا وجلی دی بیا خو ولا نشته نو په دې وخت کې وی دا سرقه ده وی بیا الله هم د دې سړي مدد نه کوي او مونږ هم دا شروع دی چې قرض والي بڑا ګورو به ورسره ستا پړه کې پیله نغلا ده ته سارق شو غلا دی وکړه نو الله هغې باندې فراخیان هم بیا زیاتې راوستې وې یو ځل عروه رضی الله تعالی عنه اویا زره دینار ولا راواستول چې ماښام کېدو هېڅ هم نشته معاویه صاحب یو لک درهم رالیږي ماښامه پورې خلکو کې صدقه کول چې کله ماسخوتن شو صادر اوچت کې هېڅ پکې نه و یو اوقیه پکې نه ده پاتې یو پیری دا شانتې مال صدقه کو روټۍ صدقه کې نو په دې وخت کې روجه وه چې ماسخوتن شو خپل روجې ماتې لیسه نشته دی دې ته سخا وی دې ته دنیا نه ځان بیزاره کول وی او یو ځل یو دوه ماشومان مور سره راغه نو د هغې د خوراک څه نو داسې سخي یو کجوره و نیمه که نیمه یو ماشوم له ورکه نیمه بل ماشوم له ورکه یو ځل قسم خوړلی و د الله نه ډیره یره مونږ خو قسمونه په جیب کې ساتو بعضې سړی خو د دروغو شهادتیان هم کوي د دروغو ګواهان هم ورکوي خو هغې قسم نااشنا قسم چې قسم یې وخوړو کفاره ادا کوي د قسم الله نه یره پرته د پړه کې داسې یره چې کله به د شپې ودرېده ډېر به الله ته وجړل داسې یره چې هغې به الټیم به د الله نه غوښتل د مرض الوفات کې جړلې وي بعضې داسې اجتهادي غلطیانې رانه شوي دي وي هسې نه وي په دې مې الله راونه نیسي داسې یره یې پړه کې پرته وه چې قسم یې وخوړو قسم یې معاف کولو چې قسم کفاره ورکم په هغې کې څلوېښت غلامان آزاد که اوه شپېته غلامان یو غلامه وه حضرت بریره رضی الله تعالی عنها یو پیرا د خپل آقا ورته وی ازادوم د خو په دې شرط باندې چې څه پیسې راکړي دې خلکو نه پیسې غونډولې چې راکه غلام آقا مې ازاده کړي نو مور عایشې رضی الله تعالی عنها ته پته ولګي د ټول قیمت یې ادا کو ازاده که په هغه وخت کې یو بله غلامه وه نو هغې دا غوښته چې مور عایشې رضی الله تعالی عنها ما ازاده کړي نو هغه ډېره بیماره شو عایشه رضی الله تعالی عنها نو چې پته ورته ولګي د چا ورته وي پتا خو چا سحر کړی دی نو هغه غلام یې راټینګه کوي تا کړی دی وی او ما کړی دی چې یاره ته وفات شو زه ازاده شم ورته وی دا په شریر سړي باندې خرڅه کوي د دې په قیمت غلام واخلي هغه غلام آزاد کړي او هماغسې ولو کو سزا یې وله ورکه نو داسې سخي ښځه داسې یو الله والا چې د الله رسول به هغې ته وکته ناشنا مینه به یې ورسره کله کله به اوبه چې څکلې نو د الله رسول به د هغه ځای نه اوبه څکلې د جام نه چې کوم ځای نه به مور عایشې رضی الله تعالی عنها څکلې ډیره زیاته مینه ورسره امام زهري رحمه الله فرمایي وی فقیه و عالم و د امت ویلوی فقاهت الله هغې له ورکړی په اوه شپېتو کالو کې د معاویه صاحب په دور کې په 19 رمضان باندې بیماریږي صحابه وی په دې ورځ باندې وی داسې خلک وی د شپې وی مونږ وی که د اختر ورځ د وی دومره خلک راغلي او بیا دا وصیت کړو چې ما به جنت البقیع کې ازواج مطهراتو سره ښخوئ نو هغې سره بیا دفن کا د الله رسول سره ډېره مینه وه الله رسول یو ځل فاطمې رضی الله تعالی عنها سره په بحث شوه په دې خبره چې کومه یو غوره ده دا ورته وی ای فاطمې وی کله چې د قیامت محشر ورځ شي
وی خلق د قبرون نه راپاسي وی زبدا ستا د پلار د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په نوم پاسم دا غلاس بنسم او ته به د علي صاحب لاس نیسي نو محشر کې زه غوره شم بې تکلفي و یو بل سره محشر کې زه غوره شم ځکه چې زه به د الله د رسول بیبي راپاسم نو داسې معاشره کې افضل ښځې چې د دې د ژوند زموږ د دې ښځو دپاره یو سبق ګرځېږي قناعت احسان د چا نه اخلي خپل تعریفونو ته نه خوشحالېږي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لور چې د جنت سردار ده په یو روایت کې راځي ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمای وی یو پیروي زرا وتم وی مور نه اجازت واغسته چې د الله رسول سره ما خام منسکوم ځان د پاره بم ته د بخنه دوه غړم تا د پارم وی مور را له اجازت راک وی راغم ما خام مزمیو کو ماسختن مزمیو کو وی بیا د الله رسول سره روان شم وی شاته چې تلم د خپو आवाज ورید وی سو کی وی حذیفه مې او د الله رسول وی الله دې تامو بخي وستا مور ته مبخي وی اوس مال یو فرشتہ راغه وی دا پیل اسمان نچرتم نه درا کو شوینن په اول زلاغه وی دا فرشتہ راته وی چې د جنت د خزو سردار با فاطمه رضی الله تعالی عنها وی او وی د نوجوانانو سرداران با حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما وی فاطمه رضی الله تعالی عنها ډیر مینه ور سره د الله رسول او د ټولو کې کشر لور و د دې عمر اتیش کاله یا یو کم دیر شکاله ژوند تیر کړی دی مختلف القاباتو کې به ورته نومونه اخیسته دې ته به زهرام ویل زهرا ډیره زیاته ښکلې او حسینې ته ویلی کېږي زکیه به هم ورته ویله پاکې ته ویلی کېږي راضیه به هم ویله راضیه خوش اخلاقه ته ویلی کېږي چې هر ټیم خوشحالې خوش اخلاقي وله الله ورکړي بتول به ورته ویله بتول دې ته وایي چې دنیا او دنیا کسی د دې نه بېنیازه د دنیا شیزونه مې نه دي خوښ ام الحسن او حسین یعنی حسنین به ورته ویله یا دیتا بیوی زبیحت الطرفین یا زکیت الطرفین وی چې د ملا پلار او د مور د دوانو طرف نه د نسب نه ټولو کې پاک او اعلی او شرف والا لور ده امام ثعلبی رحمه الله فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته دا زړه ټوکړه کله ویل چې ته خو زما د زړه ټوکړه کله به ورته د ګلاب ګل وی امام ثعلبی رحمه الله فرمای وی یوزل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د یو غزوې نه راغه د الله رسول معمول بداو اول به مسجد ته لاړو 2 رکعات به وکړه بیا به د هغې نه پس ته د ازواج مطهراتو نه اول به د فاطمې رضی الله تعالی عنها کور ته تله کله چې راغه د بابا جان استقبال کوي او چې څنګه مخامخ شه د الله رسول خکل که په مخ خکل که په سترګې خکل که فاطمه رضی الله تعالی عنها چې پلار ته ګوري جاړي پلار ورته وی بچه ولی جاړې وی بابا جان وی د سفر د وجه نه وستا رنگ لک خراب شوی دی نو ډیره زیاته مینه به ور سره نو ورته وی خیر دی بچه وستا پلار له الله داسیو دین ور کوي وی چې دا ټول خلق به هغه طرف ته راځي او کم خلق چې دی دین ته راغوي دی ته به الله بره او کامیابی ور کوي وی دا دین به داسې پیلاویږي وی چې څنګه ماښام شو دا شپه پیلو شي زر شپه او تیاره راشي وی داسې په دې ټولو خلکو کې سرایت وکړي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کله چې وفات شو نو داسې مینه ور سره نو په هغه وخت کې کله چې د وفات ته نږدې په وخت کې فاطمه رضی الله تعالی عنها ورغه نو هغه استقبال وکړو ورته مرحبا او چې کله ور سره کېناسته د الله رسول دی وخت کې ورته خبر وکړو فاطمه رضی الله تعالی عنها او جړل بیا ورته خبر وکړه بیا او خاندل کله چې الله رسول وفات کیږي نو کله چې جنازه کیږي د نه پسته صحابه کرام را دي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې کله را واپس کیږي نو په دې وخت کې فاطمه رضی الله تعالی عنها ولاړه د انس سیب ته وی ورته وی ستاسو زړونه څنګه وو ستاسو لاسونه څنګه ورتل چې د الله رسول باندې تاسو خورې انبار کولې حضرت ثابت رضی الله تعالی عنہ وی کله مې چې دا اورید وی دومره مې اوجړل وی چې پخته مې کږې شو د جړانه چې د الله رسول د دنیا نه رحلت کولو په هغه باندې خلک خورې اړي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم
مور عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی دا سیمینه ور سره کړی د فاطمه رضی الله تعالی عنها سره وی دا اغي صورت دا اغي ناس ته دا اغي تګ را تک د الله د رسول په شانتیو ګرځیدل بهم د الله رسول په شانتیو یو ځل د دې په کور کې لګ اختلاف راغه اختلاف دا سراغه چې خبر راغه فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه خبر راغه نو چې کله راغه ورته ولی راغی بابا جان وی ماته علي سیب دا وی وی زه بچې واپس لاړه شه وی کته نزي وی کدی وخت کې تا لمرګ راغه زه بستا جنازه نه کوم وی سړی د خزې په هر یو خبره کې ګوره اتفاق نشي کوله وی داغه پتا دا حق دی ټول حقوق ورته بیان کا ورته وی شابه اوس لاړه شه علي صاحب بهر ولاړ دی هغه اوري هغه په دې وخت کې لاړه علي صاحب ځان سره عهد وکړو وی زما د الله په ذات قسمه وی د دې نه پس به زه فاطمه رضی الله تعالی عنها له تکلیف نه ورکوم نو دا سپلار اوس چې کله بچه کور ته راشي پلار مور او پلار نور ولمسي خواخې سره بدا کې خر سره بدا کې خاون لداس یو تکلیف ورکا چې هغه ذهني پریشانه کې یا کینا التم ډوډۍ خوري دلتم ډوډۍ خوري په مونږ باندې زیاتنی دا خبره د خلکو کور نه رواني او دا الله رسول چې کله دا تعلیم ورکي نو هغه تعلیم داسې ورکي چې کله بیا کور ته ننوځي دا الله رسول ډیر پریشانه حالت کې نه وته دواړه کینو داغي خبره ختمه ک چې کله واپس وروته ډیر زیات خوشاله صحابه ورته وی دا الله رسول دنتلی خپوي چراغ ډیر خوشاله وی خوشاله بنیم وی پدوو وی دوا هغه خلکو کې چې دوه ماته محبوب دی صلح می پکې وکا نو داسې د جنت سردار بنشي کېده چې د دې صفات چې کله وفات کیږي نو خپل غسل کو سملاستا او په هغه حالت کې وفات کیږي ټول ورځ به کارونه کو ستړي بوا اوس د خزو سکارونه اوس خو چولې لګوا پکې درتشتا کوکر درتشتا قسمه لوخي دي د بجلی لوخشتا هر قسمه لوخشتا په هغه وخت کې دا نو قشاک راوړه او براوړه روټه د پاره چې کم هغه دانی دي نو هغه په خپل لاسونو پیسا نو دا هغه وخت څومره تکالیف او بیا هم د شپې الله ته ولاړه دا سه عبادت چې الله ته به جړل ډیر زیات الله سره هغه تعلق جوړ کړو کله چې وفات کیږي نو خپل خادم ته وی ویزه چې کله وفات شم وی په ما ډیر خلق مقبره وا او د شپې می دفن کیو زما په دې کټ باندې صادر واچو چې زما د اعضاء چاته پتهونه لګي د خزو په جنازې په کټ باندې دا اوس خلک دا صادره چې د هغه وخت نه دارا شروع شوی دا نو جنتی سردار ده نو په افضل خزو کې دا افضل خزه ده مور عائشہ رضی الله تعالی عنها خدیجه رضی الله تعالی عنها اغا آسیه بیبی چې کومه د فرعون بیبی وا نو هغه تم تکالیف ملو شو نو دا یو سو خزیدا سدي چې د هغه تعریف د الله رسول کړي دي الله په معاشره کې دی افضلیت ور کړي دي الله دې ټول خزنه کان صالحانه او په دین باندې درنیو ګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.